دا ارس کوي لګي او هغې ته د هغې تنخواه ملاویږي، تنخواه نه علاوه هغې ته مراعات ملاویږي، د هغې نه علاوه د هغې ترقي کېږي، هغې ته نور هم ژوندونو کې اسانتیاګانې ملاویږي، ځکه چې هغې متعلقه سبق ویلی او د دې سبق په بنیاد باندې هغې راغلي په هغه چوکو باندې ناستي. دې نه علاوه بیا زمونږ د لکه یو خو وفاق کې حکومت چې هلته اوس دې وخت کې زمونږ په پاکستان کې لکه د میاں شهباز شریف د هغې مشر دی، بیا زمونږ په صوبو کې حکومت چې دا هم زمونږ د ولس لپاره کار کوي. نو په هغې کې محمود خان صاحب چې کوم دی نو د تحریک انصاف هغه زمونږ دې وخت کې وزیر اعلی دی. بیا زمونږ په ضلعو کې حکومت او دا ضلعو ته حکومت راوړو غټ مطلب دا چې دیس کې خلکو ته دا اسانتیاوي چې د هغې په لاره کوڅه کې د هغې نمایندګان موجود دي او هغې کې زبیر صاحب چې کوم دی د پېښور دې وخت کې میر دی، په نورو ضلعو کې هم داسې دي. په دې نظام کې د هر څه دومره ډېر خلک کار کوي لګیا دي او د هغې نه باوجود هم دې وخت کې مونږ ګورو خپل ګیر چاپېره زموږ څه مشکلات دي. په هغې کې ټولو مشکلاتو نه چې کوم غټ مشکل دی چې اول به هغې صرف غریبانان خلک متاثره کول، د هغې نه به هغې نیغ په نیغه متاثره کېده. بیا ورسره چې کوم هغه مونږ وله وایو سفید پوشه خلک چې کوم ابه هم د دې نه متاثره کېده. اوس خو مالداره خلک هم وایي چې ګزاره نه کېږي، نو دې له مونږ ګراني وایو. ګراني دې ته وایي چې تاسو سره چې کومې پیسې وي هغه د دې دپاره پوره نه وي چې تاسو د خپل ژوند په هغې کې وچلوئ، په هغې کې تاسو د بجلی بل هم ورکړئ، په هغې کې تاسو د ګیس بل هم ورکړئ، بازار نه سودا هم وروړئ، دا هر څه وروړئ. نن موږ ګورو چې دا سرکاري نظام کې دننه د خلکو دپاره څه داسې خلک موجود دي چې هغوی به دا کار کوي، نو د خلکو دا معامله چې کوم ده دا به ټیک رواني، ګراني وغیره دا به کنټرولي. ما سره د ګورننس او د دې حکومتونو چلولو په معاملو باندې پوهه یو نوموړی صحافي د دې خطې او د دې زموږ د علاقې شاهد حمید صاحب موجود دی. شاهد حمید صاحب د تیرو 6 کالو راسې په صوبایي اسمبلی کې هم ناستي، هلته د حکومت کردار هم ګوري، کوم حکومتونه چې تر اوسه پورې تیر شوي دي 6 کالو کې د هغه هم کتلی دي، د اپوزیشن کردار هم کتلی، د سرکاري افسرانو او د سرکاري اهلکارو کار ته هم ګوري، ځکه چې د سیکریټریټ ته هم ځي چېرته چې سرکاري خلک کینی. مونږ به د ټولو معاملو باندې نن شاهد حمید صاحب د تجربې نه فایده اخلو. تاسو هم د دې نه خپل تپوسونه کولی شئ. شاهد حمید صاحب موږ ډېر مشکور یو چې تاسو موږ ته وخت راکړو، زموږ پروګرام کې راغی، ډېره مننه. ډېره مننه جي، ډېره مننه. شاهد حمید صاحب تاسو ته خو څنګه چې زما د خبرو په شروعات کې تاسو واورېده، نو مونږ به لږ غونتیا سې تاسو نه تپوس کوو که نه، دا مونږ ډېر وخت نه وایو ګراني روانه ده، ګراني روانه ده. د تېرو 6 میاشتو باندې چې نظر اچوئ لګیایي، نو کله لکه د خپل د خیبر پښتونخوا د صوبې له ګورئ، بیا د خپلو ضلعو کې دننه ګورئ، پاکستان به پرېږدو لږ غوندې خپل د دې علاقې په فلال لږه خبره وکړو. په دې باندې به تاسو څنګه دغه کوئ چې لکه د تېرو 6 میاشتو کې ګراني زیاته شوې وه که نه چېرته لږه کمه شوې ده؟ ډېره مهرباني محمود صاحب. 13 میاشتو باندې چې کله موږ نظر اچو نو ډیفینیټلی خو موږ ته د کووډ چې کوم اثرات دی پوره دنیا باندې موږ ته ښکاري، کرونا چې کوم دی او پوره دنیا کې د هغې په وجه چې کوم ریسیشن راغلی دی، کوم پرابلم راغلی دی، اکنامک چې کوم ډیفیکلټیز راغلی دی، نو هغه کرایسس خو شته خپل ځای کې. خو چې کله موږ د خپل د صوبې خبره کوو، خپل د سیمې خبره کوو، پېښور خبره کوو، نو تاسو ته به یاد وي محمود صاحب یو ټایم و چې د پېښور کې یو مسجد به و چې هغې نوم سرفراز و. یاد دی راته. نو هغه سرفراز صاحب چې کوم دی یو منسټریټ و، هغه پوره پېښور چې کوم دی هغه به کنټرول کول او چېرته هم خلک څه مسله به ونه خلک وایي چې سرفراز روان دی، نو هغه شی به کنټرول. سرفراز و پوره حکومت پوره حکومت و. د پېښور کې د حکومت مطلب سرفراز و. اوس تاسو دا وګورئ چې ستاسو د پېښور چې کوم دی 7 تحصیلونو کې تقسیم شوی دی، لکه ستاسو چې کوم سیټي دی، سیټي بیل دی، مترا بیل دی، بډه بیل دی، سوکنو چې کوم دی بیل دی، لکه و تحصیلونه وایي څو کې تقسیم دی. نو مینز یو ډیپټي کمشنر او هغې د لاندې چې کوم دی و باندې تحصیلونو کې اسسټنټ کمشنر ناز دی چې زنانه دی یا سړي دی، خو اسسټنټ کمشنر چې کوم دی هغه ناز دی او هغه کار هم دا دی، هغه ته چې کوم کار حواله شوی دی هغه کار هم دا دی چې هغه د مهنګایي شو یا چې کوم انتظامی معاملات دا دی کنټرول کړي. خو موږ دا ګورو چې هغه خالي فوټو سیشنز پورې محدود دی. تاسو به ګورئ روزانه سوشل، اوس چونکې اوس خو دا دور د سوشل میډیا دی، نو روزانه سوشل میډیا باندې یا چې کوم ریګولر میډیا دی هغې دپاره چې کوم هغونه فیډ راځي فوټوان دی، او بعضې فوټوان خو داسې چې لکه داسې ښکاري چې چېرته د فلم شوټینګ کېږي لګیا دی، نو یعنې یو عجیبه غوندې هغه دی. یعنې ستاسو مطلب خو ګراوند باندې څه کار نشته، مسلې د حل کولو په ځای باندې چې کوم زمونږ افسران ټول
فوکس د خلکو په هغه باندې وي چې یاره بس دوی د خخ کار شي. نو د په تیر شپږ میاشتو کې لګ په ګرانه باندې لګ دغه واچو چې لکه تاسو په خیال کې دا ګرانی زیاته شوی دا کم شوی. چې ډیفینیټلی دا خو تاسو د شپږ میاشتو خبره کې مونږ خو زه خو دا وایم چې تاسو دا روزانه چې کوم لکه ریپورت ډیلی ریپورت تاسو ګوري نو دا ګرانی خو روزانه سیوا کیږي لګیا دی لکه نن به یو ریټي سبب بللی بل روز به بل ریټي او پرون چې کم دی بل ریټو نو دا خو لکه دا یو عجیبه غونډه شی جوړ شو خلک په پویږي نه چې اخر هغه کم یو اتھارټي دی کنټرولینګ اتھارټي چې هغه به دا شی کنټرول کی لکه کمشنر صاحب تاسو چرته کتلې دي چې چرته هغه چرته راغلی چرته بازار ته سرپرایز وزټ کړي چرته اډې ته تلی چرته بازار ته تلی چرته مارکیټ ته تلی تاسو چرته ډیپټي کمشنر صاحب کتلې دي دا ما خو ایسیس تاسو ویل چې ایسیس خو فوټوانو پورې محدود دي حالانکه دیو سره بیا لاندې پورا سیټ اپ دی یو او د هر محکمه سره پورا سیټ اپ دی خو تجاوزاتو پوزیشن تاسو وګوري تاسو د ګرانې پوزیشن وګوري تاسو د ټریفیک پوزیشن تاسو وګوري تاسو چې کم دی د سړکونو حالات وګوري تاسو د هسپتال بار لاړ شي هغه مخې ته د تجاوزات دی یا چې کم رکشي ولاړ دی او چې کم پارکینګ الیګل جوړ شوی دی او چې کم الته حالات دی نو زه خو په دې حیران یم چې د هسپتال ګورنمنت چاته دی د هسپتال نه راته یاد شو د شارام ترقی چې کومونو د وزیر صحت نو ما د لیول ته ټول کې پهله څه کار کول غواړي زه په یو ټي وي کې ما کار کولو د ماته ویل چې د لیډی ریډینګ هسپتال مخله چې کوم د کیجوالټي ده کنه د کوم ایمرجنسي گیټ ته د دې مخله په سونو رکشي ولاړی او زه چې کله وزیر شمه نو زه په ټول کې پهله د رکشي لري کوم خو د اغیز ما په خیال وته نه کالو شو هغه وزیر سي په لږ خو رکشي لري نشوي د دې تیروزو کې تیمور سلیم جګړه چې کوم دی اوس چې کوم سیټینګ هیلث منسٹر دی نو هغه دلته پریس کانفرنس نو د کوم خبرې کول ور سره بل ملګری نو هغه د الرچ حواله سره خبرې کېدل زما چې یو پرسنل ایکسپیرینس شوی او د بل ملګری چې کوم دی دا غم پرسنل ایکسپیرینس موږ شیر کول ور سره نو جی دا څه خبره نشته زما په خپل نن زمال تا زما ټوت مسله دی نه زوال ته زم غاغ مسله دی زوال ته زم علاج لپاره نو مو ته خو به سپیشل تا ته خو سپیشل ټریټمنټ به ملاويږي ټریفیک والا بدل لار صفا ته خو وزیر یې کنه بھائی نو ته چرته ما چې شپې 3 بجې تلې هسپتال ته چرته سرپرایز وزټ کړی دی چې د وارډ کې ډاکټر ناز دی نرس ناز دی د مریضانو سره سره حل کیږي لګیا دی مې ډاکټر ودی یا غپ کې لګي په کاونټر باندې ناز سوک چیز کی سوک سکی نو مطلب دا دی دا سیستم مل ټیکيږي مې صاحب زما خپل جو ذاتی رائے دی لیکن دوا کارونه وکړه یو خدا دې چې دا سمرم دا معاملات دی دا ایجوکیشن دی دا هیلث دی دا صفائی دی دا چې کوم ذخیره اندوزی دا ټیک سامان دی د لپاره یو نوې ډپارټمنټ جوړول پکار دی یا چې کوم ډپارټمنټس موجود دی هغه کټیل کور پکار دی یو زی هغه کول پکار دی هغه نوم پکار دی پبلک ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ اف پبلک ایڈمنسټریشن چې هغه واقعي خلکو ته پته لګي چې موږ د پرسه ایڈمنسټریشن کیږي لګیا دی دلته تاسو 30-32 محکمې جوړ کړي دي نو ماته فائدہ وخیا جی هر یو چې دا به بلکې بل هر محکمه پورا دا ګرانې سره یو بل شی هم کیږي لګیا دی مونږ که تاسو ته یاد چې کله مونږ نوې صحافت ته راغلو مونږ یو ځای راغلو شل 15 کاله مخکې خبره کوو مونږ به کله وکتل نو چا به ویل چې یاره په پلان کې محله کې چاپه اواله شو الته غلطه چي جوړې دي او د تور چي به جوړې دي په وینه کې برنګ شوی نو په هغه به چاپه اواله مونږ به وکتل چرته به یو د مساله به غلطه جوړې ده هغه به اونیولې شو چرته اوس خډیر مدینه یا آیا دا ارس ټیک شو کنه نیولې کیږي نه جی اوس مونږ خلکم عادت شو بل شو د سیزونونو او ایڈمنسټریشن هم بل شو هغه ته پته چې ټول دغه سیزونه خرڅېږي لګیا نو چرته بچا په وخو او کم ځکه به داخله غونی سو لکه تاسو ماته دا وای چې چرته تاسو مسالو دکان ته لاړ شئ یو شی ماته خالص وخی چرته د چي تاسو خبرو کړو د پته یو ځکه کې چرته خالص شي کې دي چې سل دکانونو کې چرته یو ځکه کې چرته تاسو شي چې هغه ټیک ټاکی اذروایز ټول ملاوت دي او خلک مختشو ایڈمنسټریشن مختشو لکه دې ټیم دا اوس دا مازیګر ټیم دی دې ټیم کې تاسو لاړ شئ د صدر بیا خیبر بازار کیسه خانه چوکیدګار تاسو ماته یو فوټپات خالی وخیا دا زنانه چې د بازارونو ته زی د په کم زینه به تیریږي په سړک ګرځي کنه په فوټپات خو زین نشته ځکه چې دکان 3 فوټه 4 فوټه بار راوته دی بیا هغه مخه ته کم دی یو چوکري والا ناز بیا هغه مخه ته ریډي والا ولاړ دی نو هغه چې کم پیډستریانز کم پیاده ګرځیدو ولا خلک دغه چرته لاړ شي نو دا زمونږ چې دا کم زمونږ سیستم چرته دی تاجرانو چې دا کم تنظیمونه یې کنه دوی په خپل په دې کې معاملې کې لاس نه وشي نه د لارې موږ صفا ساتل پکار دی موږ لارې کولو ساتل هغه وجه دی جی دا تاجران صاحبان ډیر معذرت سره ا دکان مخې ته چې کم چابړې والا ناز دی هغه نه پیسې اخلي
د ډیلی بیسس باندې هغه څخه پیسې اخلي. بیا چې کم ریډي والا مستقل ودرېږي د هغه دکان مخې ته هغه هم لکه ډیلی بیسس باندې پیسې اخلي. نو دا ظاهري خبره ده. هغه به چرته هغه ته ویلی شي چې ته اخو شي دی خوش هغه خو لکه 1000 روپے خپل دکان غټي نو 800,000 روپے دی خو نو ورته ملو شي. نو هغه آمدن چې کم دی هغه شي. بکار دا دی جی چې یو ما چې کوم خبره کول یو خو پبلک ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ ته مو خبره ده چې دا سیستم والا ټیکيږي چې تاسو وزیر اعلی صاحب تاسو منسټران دا سپیشل اسسټنټ دا مشیران صاحبان څومره سیکټریان دي دا ټول د پابند کړی شي چې د یو خدای چې د پبلک ترانسپورت کې به سفر کوي چې ته پته ولګي چې پبلک ترانسپورت څه شي دی. ته چې دا 2 کروڑ په ګاډي کې ته ګرځې او ټریفیک والا یو خواشي منسټر سره تا پر خرڅ ټیک دی. د دې بچی بکار دی چې د سرکاري سکول کې سبق وي. د ایجوکیشن ډپارټمنټ وزیر یا سیکرټري او هغه بچی چې کم دی هغه بیکن هاوس کې یا ایکس واي زد سکول کې سبق وي بهر ملک هغه ته څه پته دی چې د سرکاري سکول کې څه کیږي دا هغه سره رزلټ دی. د کشانته دا ټول صاحبان چې کم دی دا پابند کړی شي چې د دې خپل د بچو علاج چې کم دی ابا سرکاري هسپتال کې بکیږي او څنګه چې د عام سړی کېږي هغه شان په لین کې بودري پرچا دا چې کوم ایشو جوړ شوی سیاسي ایشو چې فلان کی لاړ شي بار ملک ته علاج د لپاره فلان کی نو دا ایشو چا جوړ کړی دی دا هم تاسو جوړ کړی دی هم د خلکو جوړ کړی زمونږ په دی وزیر اعظم سابق وزیر اعظم د میاں نواز شریف ته پاک لزیات خبره کیږي زم دا وایم کنه جی بلکې اوس چې خان صاحب هغه اٹیک وشو خان صاحب چې زخمی شو نو بکار دا چې هغه مثال جوړول د لپاره د سرکاري هسپتال ته تللی وکړ د شوکت خانم ته ولې لاړو شوکت خانم خو سرکاري هسپتال نه دی. نو مطلب مې دا دی جی د شهرام ترقی صاحب زمونږ وزیر تعلیم دی او آیا دا تاسو ماته دا وایي چې شهرام ترقی صاحب بچی چې کم دی د سرکاري سکول کې سبق وي یا تیمور صاحب چې کم دی وزیر صحت دی آیا هغه د بچو د هغه د فیملی علاج LRH کې یا KTH کې یا HMC کې کیږي تاسو چې کیږي خو بندوبست ولا مخکنه برابر اخو ډیفینیټلی اخو د خپل ځانیات کړ کنه اخو په خپل لاړو ولته ولې لاړو ولته بیا څوک موجود او کم سرجن موجود او کم ډاکټر موجود دا خو هغه بیا نیټی کټی هو نو ویلو چې الته سب پوزیشن خو زه یې جنرال خبره کوم غنه جی نو فیصله هغه خلک کوي چې دا د چا د فیصلو سره اړو سره تعلق نشته. ما لکه د صاحبانو کې د چا خزا د چا لور د چا مور د چا خور چې کوم د بازارونو کې زیه ګرځیا چکر وکي وخی یا سودا اخلي د چا نزي نو هغه ته څه پته چې الته کم زنانه روزانه زی یا سودا اخلي یا کالج ته زی یا سکول ته زی هغه ته کم تکلیف هغه کې لګ په دې خبره کول پکار دي کدي باندې خبره کو تاسو ته یاد دي په دې تیر شپږو میاشتو کې د بنیادی سيزونو قیمتونه په کم ریشو باندې خطرې دي اساس اندازه تاسو ته شته ګورځي دا خو لکه سیمپل از دیٹ چې تاسو دا غوړی واخلي یا چې کم آیل دی کوکینګ آیل نو هغه چې کم پیکټ تاسو ته مثلا سول د لکه پیکټ مینز هغه پیک چې کمی 5 کیلو ولا هغه مثلا تاسو ته 1600 1700 1800 کې ملاوي دو او 2800 2900 3000 ته رسیدلی په نیمه زیات شوی نو دا لکه almost 100% شوی دی بعض سيزونو کې more than 100% شوی دی د دې ټیم کې وږي تاسو د ټماټر پیاز نشي خسته ټماټر او پیاز لکه هغه د سوي لایټر موډ کې خبره کیږي چې د کم سړی لکه کیلو پیاز یا کیلو ټماټر اخلي نو مطلب هغه سره د خپل مطلب رشتہ داری ته کول شي ځکه چې هغه ډېر امیر سړی دی ډېر مالدار سړی دی دومره پیسې دی ورته پیاز بالکل جی نو لکه کله چې دا سيزونه د حد ته چې ورسیږي نو د دې مطلب دا چې هغه شی شرط دی لکه تاسو دا زما ذاتی رائے ده کې دي شي غلط می خلک پر سره اختلاف کول شي زمون ګورنمنت چې کوم دی چاہے فیډرل ګورنمنت دی چاہے صوبائی ګورنمنت دی د سیاسي معاملاتو کې انخته دي روزانه یو نوې شو دي روزانه یو نوې شو دي او A to Z چې کوم ګورنمنت دی پورا پکې انخته دي ټول وزیران هم سیاسي کار کوي ټول جلسه کوي جلسونه کوي لګیا دي ټول چې کم دي ازادي مارچ دی حقيقي ازادي مارچ دی پته چې کم موږ ته 14 اگست 1947 کې ازادي ملو شوې ده پته چې نور کم یو ازادي دي خو بار کیف نو هغه ګورنمنت ته ګورچ ما سوسو ځل ما دي ته ویلو ما لیکلم پدې کړی دي چې بکار ده پارټي خپل کارو کی ګورنمنت خپل کارو لکه سیاست د خپل ځو شو تنظیم د خپل ځو د پارټي دلته صوبایي مشر چې کوم دی پرویز خټک صاحب دی چې رولینګ پارټي PTI دی زدا غي خبره مثال ورکوم نو پرویز خټک صاحب چې کوم دی صدر دی او علي امین ګنداپور چې کوم دی جنرال سیکرټری دی بکاردار چې هغه خپل سیټ اپ چلی هغه چې کوم جلسه کوي جلوسونه کوي احتجاج کوي
محمود خان د ګورنمنت هډ دی هم جلسه کوي کنه زه دغه خبره کوم کړی چې محمود خان د ګورنمنت هډ دی دا چې کوم منسټران دی دا د ګورنمنت حصہ دی بقاعده دی چې د خپل اډمنسټریشن باندې فوکس وکړي نو چې د روزانه جلسه جلوسونه کوي یا د هر سړی خپل نوکری چې کوم دی هغه پخه کوي یا بل الیکشن لپاره ټیکټ لپاره ټولو بکې نو بیا خو د عوامو مسله نه حل کیږي جی دغه پوزیشن د فدرال ګورنمنت هم دی زه خیال لک صبر وکړئ زه خیال سو کال کوي لګیا دي ګورو چې جی السلام علیکم جی سو خبرو کې زمونږه کال کټ شو خجی نو بقاعده چې ګورنمنت خپل کار وکړي او پارټي خپل کار وکړي پرابلم دا دی چې ګورنمنت او پارټي دومره مکس اپ شوی دی کنه جی دا یو کله چې بوټو صاحب هغه شو وزیر اعظم شو هغه ټایم کې خبره راغله چې د بوټو صاحب مینز هغه ټایم نه اله زموږ ملک کې هغه پولیټیکل پروسس برپور انداز کې شروع شو نو هغه ټایم دا خبره راغله چې دا کم پارټي اقتدار کې راغلو د پارټي او د ګورنمنت چې کم هغه دی ودی دي د بیل کړی شي لک صبر ورته کې ښه د زما خیال سو کالر دی راسه لک تاسو ته کوم چې السلام علیکم جی سو کې یو د کم زینا وعلیکم السلام سر جی څنګه الله خی جوړي ډیره مهرباني جی سو کې یو د کم زینا مازلی بډا بیرنه مازلی صاحب تاسو به سویل غواړي د شاید امید صاحب نه څه تاسو کولو یاره سرجی پروګرام کو ماشاءالله ډیر ګټور دی او د عوامو د خدمت په سوچ کې لګیا یې او سرجی دا کوم سیاسي نمائندگان دي زم چې دې د عوامو فکر ولې نشي دا وجه څه دا ولې عوامو سره څه ګناه کړی دا نو دا خو تاسو هم لکه ټول خلکو مونږ خپل وټونه ورکړي دي تاسو چرته خپل علاقې کې خپل نماینده سره چرته خبرې کړې دي چې التنه الیکشن ګټلې دی هغه اسمبلی کې دی وخت ناشته نو اغلته نمائندگان موجود دي نو تاسو خپل نمائندگانو ته رسای نه کیږي غینه کله تاسو نه کوي هغه سره کومه ملاوي کوي چې کوم د بلدیاتو هغه د هم لا هدي ملو شوی نه کنه سرجی ای هم په انتظار دي کنه نو تاسو خپل ام پی ای سره ملاوي دي شي خپل ام پی ای سره کله خبرې کړي تاسو علاقې نه چې چا ووټ ګټلې دي د کومه پارټي دي او ملاوي کو سره لکه خدمت هم کوي کنه ولکه سرجی دا خو د یو کلی خبر نه ده خو زموږ د خاص غټ لوی شوی خبره ده او مین مسله به کې بسر چې د بیګرانه ده کنه چې دا ورس پر بر روانه او عوامو د دې سخت مشکلات دي کنه کله دې روکتام شو نو ان شاء الله عوام به خوشاله دي بیا ان شاء الله خو شوق دی لوټ ورته پاکستان او مخ په ترکه رواني ډیره مهرباني مازلی سه په دې باندې ان شاء الله مونږ اوس خبره کوو ښه شادمي سه دوی دا خبره کوي چې یاره دا زمونږ غم ولې نه کیږي او د ولز غم ولې نه کیږي او دی دا هم وي چې مونږ په نمائندګانو سره هم ملاويږو خو چې چا لاندې په ضلعو کې الیکشن ګټلي اغي سره هم لا اختیارات نشته نو د وجه زموږ مسلې نه حل کیږي د دې په دې خبره مې مصب دغه خبره دي چې کله استاسو سېنیټران کله استاسو ایم ان ایز کله چې استاسو ایم پی ایس دا چې د نالې کوسه به جوړي او د چې کم دی د فندونو پسې به ګرځي او د هغه کې چې 2 کروڑ فند ماته ملاو شو 10 کروڑ فند ملاو شو 6 کروڑ فند ملاو شي نو بیا د عوامو مسلې نه حل کیږي ځکه چې دی کې هر یو کس چې کم دی هغه چې کله الکټریږي کله الیکشن کوي نو خپل الیکشن باندې ښه ټیک ټاک پیسې لګي ټیک شو 10 کروڑ لګي او 6 کروڑ روپے لګي او سېنات کې چې سکیږي هغه تاسو ته مونږ زیات تاسو یاد عمران خان صاحب چې کله نور غلي حکومت کې اغي بداویل چې لکه زبا زموږ نظام کې بدا نه زموږ نظام کې بدای چې لاندې خلک بدا کار کوي نو آیا اوس هم زموږ سېنیټر او ایم ان ای او ایم پی ای هم هغه کارونه کوي ډیفینیټلی جی 6 کروڑ روپے فندونه ملو شوی د زموږ صوبایي اسمبلی ممبرانو ته او دا پوزیشن والا چې کم دی د 13 ورځې کې چې کم اجلاس وزیر اعلی صاحب سره اسد پاره نو زموږ د ضلعو نظام چې راغو زموږ ضلعي میر منتخب شو زموږ ور سره لاندې خلک منتخب شو په لارو کوڅو کې خلک منتخب شو هغه سره اوس هم سنشته زم دا ویل ما دا ویل وختل جی یو خدای چې دا چې کم پارلیمان دی یعنی پارلیمنټریانز دي چې کم سېنیټرز یا ایم ان ایز دي او چې کم پروینشل اسمبلی ممبران دي د محدود کړي شي ترمیم د وکړي شي آئین کې او د محدود کړي شي چې د دې کار تش لیجسلیشن وي قانون سازی وکړي قانون سازی وي د دې بل اس کار بني د دې د ترقیاتي کارونو سره سره کار دی د دې د نالو کوڅو سره سره کار نو دا قانون به کوم خلک جوړي دا به کوي بلدیاتي کوم قانون چې تاسو یادوي چې دا د جوړ کړی شي دا جوړي ام هغه خلک جوړي چې کوم دوی چې دا چا خلاف ته دا قانون جوړ شي دا به څنګه کیږي دویمه خبره دا ده چې د کې سپریم کورټ هم سوموټو خسته شي چې بای دا کې سکیږي لګیا دی دا تاسو ته یادی د 85 کې دا مسله شروع شو چې کله ضیاء الحق صاحب ریوایول وکړو د سو کال جمهوریت چې کوم دی او ریفرندم نه پس او جنوجو صاحب چې کوم دی هغه د اسمبلی هغه ټایم کې د فندونو کاته شروع شو چې اوس پورې د عذاب مسلط دی
هغه ممبران صاحبان چې کوم دی ټول ورځ فندونو پسې ګرځي ډپارټمنټس کې ګرځي کارونو پسې ګرځي د ولس کار به او چې چیرې دا کار دی خوشي او هغه د سر د پاسه خالی لیجسلیشن نو بیا به هغه لیجسلیشن ته قانون سازي د به فوکس کوي او د هغه امپلیمنټیشن د به فوکس کوي دا کارونه چې کوم دی حواله کړی شي د بلدیاتي نمائندګانو ته تاسو د کال ای ډی پی چت کوي دا 2000 سالانه ترقیاتي پروګرام چې دا ځل موږ په صوبه کې دا ترقیاتي کار 22 زه دا خالی تاسو ته د چې کوم لوکل ګورنمنت پورشن دی یعنی بلدیاتي پورشن هغه ته راځم ای ډی پی کې سالانه ترقیاتي پروګرام کې د چونکه اوس کو د ضلع ټیر ختم شوی دی د ضلع هغه سیټ اپ ختم شوی دی اوس تحصیلونه دي نو د سیټل تاسو کوم ډیسټریکټس دی د هغه د پاره 37 ارب روپو فندونه دي اخلي شوی دی بجټ کې ای ډی پی و د شربا او چې کوم تاسو مرج ډیسټریکټس دی یعنی قبایلی اضلاع دی هغه د پاره چې کوم دی تقریبا 4 ارب روپے 4.5 ارب روپے دی دا تقریبا 41-42 ارب روپے جوړیږي دا روان دی نومبر لکه جولای اگست سپتمبر فرست کوارټر ختم شو اکتوبر نومبر دا د دویم کوارټر چې کوم دی سیمای دویم سیمای نیم کال لکه شو هغه کې اوس په یو روپے نه د جاری کړي حکومت نه نو دا کار به څنګه کی نه یو روپے جاری شوی دی نه یو روپے خرج شوی دی ځکه چې یوم ګورنمنت چې کوم دی چې کوم پولیټیکل ګورنمنت الیکټډ ګورنمنت هغه دا نه غواړي چې بلدیاتي نظام مضبوط شي کامیاب شي ځکه چې چیرې بلدیاتي نظام مضبوط شو بلدیاتي نظام کې هم د دې پارټیانو لکه اوس تحریک انصاف صوبه کې حکومت زه خبره کوم د تحریک انصاف په صوبه کې حکومت لاندې بلدیاتي کې هم هغه کسان وګټي نو ولې به تحریک انصاف دا غواړي چې لاندې په ضلع کې د دې کسان کامیاب نشي ځکه چې لاندې کامیاب شو نو بیا ته یې اردوغان به بر راشي چې د استنبول میری او کار کوي او بیا صدر یا وزیر اعظم جوړیږي او هغه د ایران پریزیدنت چې کوم محمود احمدی نژاد نوم زما هغه میر د تهران بیا برا صدر نو دی یریږي چې نن یو داسې کس رالو مثال په تور په خبر کې چې هغه میر یو ډیر خو چلیو په خبر پورا شی بدل کی نو سبا خو هغه زما مخ ته ولاړی چې شابه تا خو شزه اوس ام پی کېږم یا ام ان کېږم نو دلته خو ټول لو بدا دی کنه چې دلته خو کاروبار دی تاسو بلس کروڑو لګي 100 کروڑو باګټي 100 کروڑو بلګي 100 کروڑو باګټي د شایدنی سب د خو اوس غټي خبره دی باندې خلک پوي شو اوس یو بل ته پوس کول غواړم هغه کم داسې عوامل چې هغه د وجه زمونږ په معاشره کې د ګرانی زیاتیږي کنه لکه د چا په لسوک ذمہواري نه پوره کوي یا ولس په ذمہواري نه پوره کوي یا موږ له شیزونه غلط را روان دي په دې ځکه چې موږ خو ګرانی خو صرف دې ته نه وایي کنه چې تا ته د یو سیس ګران ملو شي تا ته د سیس ارزان ملو شي چې خراب ملو شي ام ګرانی ده نو دا داسې کم عوامل وي چې ګورې یو خدای چې اډمنسټریشن کمزور دی ظاهري خبره دی دویم دا چې د ګورنمنت فوکس کول نشته کنه تاسو کول نشته دویم دا چې ما څنګه چې تاسو ته ویلو چې کم خلک فیصله کوي نه کې ګورنمنت یا وزیران یا وزیر اعلی یا وزیر اعظم دا عوام سره تعلق نشته ډایرکټ او خپل دنیا دی عوام خپل دنیا دی چې کم سره د عام بس کې سفر نه کوي دا غته څه پته چې هغه بس کې د خلکو ته بس کمی مسلې به هغه مخه د بي درېمه خبره دا دی چې دا لکه بالکل کلیر خبره ده چې هغه سیټ اپ هغه سیستم نشته زموږ ملک کې چې کم هغه سیستم د لاندې پورا هغه سيزونه چې کم د کنټرول وکړي شي لکه هر سړی ډایرکشن لیس دی یو میکمم داسې ماته نخکاری چې هغه ډایرکشن د لاندې کار کوي یا هغه دلته خو پورا یو داسې مطلب یو شی روان دی چې شتر به مہر والا کیسه دی هر سړی خپل چې په غوا باندې رسای چولې چې غوا چرته زی بس دي لکه دا شی ما د پاره امپورټنت چې نن جی وزیر اعلی صاحب وو تو خپل ګاډي کې چکر والو نو سبب غټ خبرونه بچاپ شي او هغه بچاپ شي ته هغه د فایده څه چلو سو شو لکه مثال په تور نن وزیر اعلی صاحب ول چې ډبګری چوپ کې جی ډیر شو ولته پولیس والا نو دا عوام ته مسله ده نو آیا سبا وزیر اعلی صاحب دوباره زیلتا تاسو کولو ته پر چې ما پرونده ډایرکشن کړو اسه چلو شو د موټروي باندې 100 ځل وزیر اعلی صاحب خپل چاپې لړا کړی دی خپل تلې دی غوسم کړی دی کسان متل کړی چې ایکسایز ولا بدلته موټروي ټول پلازا باندې بنو درېږي تاسو سلاټ یو ګور چلته ولاړ دی وزیر اعلی خبره څوک نه مینو هغه مېک مسنګ چلی this is the problem دغه مسله دی چې لکه د په دې حکومت کې ټیکنیک شو لس کاله خو د خلکو نه هېری چې سکول بکار دی یا موږ سکړې دی یا سانه دی کړي ځکه ما تاسو ته ویل سیاسي معاملاتو کې دومره فساو دی دا د لپاره بکار دی ما تاسو ته ویلو چې د سیاسي د پارټي او دی او د ګورنمنت او د چې کم د بیل کړي شي او بکار دی چې ګورنمنت ولا چې کم کسان دي چې کم خلک ګورنمنت راځي وزیر اعلی جوړيږي وزیرانی هغه ته دا او ویلی شي چې 15 کال استا کار دا دی ته به ګورنمنت چلی خو چې اغیله دا پتوي چې مشر د پارټي چې کم دی نو هغه ارس ګوري لګي دی او که زه دی وخت کې زه سیاسي دا کار اونکم
او فایده ورنکم په راتلونکي وخت کې مال دوباره ټیکټ نه ملاويږي نو په دې نظام کې به دا څنګه کیږي آیا ټیکټ په دې خبرو فیصله کیږي د ټیکټ فیصله په دې خبرو کیږي په کارګردګي کیږي دلته خو تاسو ایجنسیانې فیصله کوي د بوټو صاحب چې کوم 77 کې الیکشن کړیو نو هغه کې چا ټیکټونه تقسیم کړیو د چا په بینه او د چا په رپورټونو باندې شوی دا خو ایمان خان صاحب په خپل منلي چې ما سره دغه شو نو خان صاحب سره هم تک کار شوی دی لکه د چا په دا اوس ریسنټلی چې کوم بلدیاتي انتخابات شو نو دې کې د ایم پی ایس صاحبانو د منسټرانو صاحبانو د عہدیدارانو دومره پریشر خان صاحب باندې چې بای زمونږ د رشتہ دارانو ته بچو ته فلان کی ته ټیکټ به ورکړي نو اخر په دې فیصله وشو چې ټیک دی ټیکټ به ورکو چې او بیلو نو ذمہ دار بته دا خو حل نه دی دا خو حل نه شو دا غي زوی ته ولې ټیکټ ورکړي دا سه سړی ته ولې نه ورکړي چې هغه کار کول والی یا کار ورکړي کتلی د کار خلک پکې روسه پاتې اوس یو بل تاسو کول تاسو د تیرو شل 15 کالو راسي دا ګوري کنه سرکاري افسرانو د کارکردګي تاسو ګوري تاسو سکریټریټ کې ډیر زیات ګرځي تاسو د ټول نظام ته کتل دي اول به مونږ کتنو یو سرکاري افسر به دا خواهش و چې هغه د صدا سي کارکردګیو کې چې د هغه خپل په نظر کې د عزت زیات شي د اولس په نظر کې د عزت زیات شي او هغه نظام کې د هغه فائدہ وشي اوس د چرته داسې آیډیل افسرانو خلک کاری چې دا کوشش کوي چې زه د مړه په هر صورت زه د خپل کار ټیک طریقې سره وکم نو ما چې تاسو ته د سرفراز مسټریټ نوم واخستو سرفراز خو د تلويخ کال نه اسه خبر کوم وفات شوی اوس څوک شته نه اسه خبر کوم نو هغه خلک ولې یادي هغه کار په وجه اوس څوک سرفراز ولې نشته سرفراز ولې نه پیدا کیږي ځکه چې هر افسر ته هر سړی ته پته دی چې زه عوام د پاره چې کار هر څومره چوکم ماته د هیڅ فایده نه راځي خو چې زما سیب سره تعلق ټیک دی وزیر اعلی سره یا پرایم منسٹر سره یا منسٹر سره ماته فائدې ملاويږي ماته ښه ډپارټمنټ هم ملاويږي ماته پروموشن هم ملاويږي زما ټول کاته رواني نو دا خو شوی نه دي تاسو لکه اوس تیر سو کالونو باندې نظر واچوي کنه دا چې کوم افسران نن چې کوم 2122 کې نازي دا خو زموږ ټول مخې ته تیر شوی دی کنه زیر الوي شو کنه یو زه 17 او 18 نه دا خلک شروع شوی ډېر خلک ریټایر شو پکې ډېر خلک اوس چې کوم دی 2122 کې ناز نو دې کې ډېر څومره خلک څنګه بره ورسېدو بکار دا دی چې دا سچويشن ټیکړي شي او د کې د وزیر اعلی صاحب زموږ وزیر اعلی صاحب محمود خان یو پلان جوړ کړو چې سیکریټریان صاحبان چې کوم دی د ډپارټمنټس هغه به یو سرپرایز وزټس وکړي او د کراس ډپارټمنټس زه یو بل کال مزه چې زموږ تاسو خبرې خډېری وشو خو زم چې د ولسم پکې لګونې برخه پکې والی جی السلام علیکم جی سو کې یو د کم زینا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بابر صاحب زه فضل خالق خبر کوم د پیښور نه فضل خالق صاحب تاسو به څه ویل غواړئ یاره زه ما خپل یو مشاهده کړې ده کنه تقریبا د جنرال ضیا د وخت نه اوسه پورې لکه موږ خپل وطن تاریخ وګورو نو چې کله ډیکټیټر راغلی هغه مثال ک جنرال ضیا او یا جنرال مشرف راغلی کنه نو د هغه په دور کې بلدیاتي نظام چې کم دی هغه ډیر سترونګ شو او هغه په خپل خوخه چې دا نظام لکه راوستو په خپل ایما باندې هغه لکه انتخابات کړو په ټول ملک کې د دې څه وجه ده چې کله جمهوریت حکومت راغلی دی کاغه د 88 نه تر 2000 پورې دی یا مثال ک 2007 نه پس اوسه پورې چې کم حکومتونه راغلي دي کنه نو هغه چې دی هغه کله بلدیاتي انتخابات کړي نه د هغه د عدالت په زور باندې کړي په خپل خوخ باندې هغه نه دي کړي د دې په شاسو وجه تاسو لکه تاسو دې متعلق سوای ډېر مهرباني د کال کولو لپاره شاید امید صاحب خو اوس تاسو ته ویل چې په پاکستان کې د بلدیاتي نظام د کامیابی د نه کامیابېدو غټه وجه ده چې کوم زموږ صوبایي او مرکزی حکومتونه د هغه خلک دا نه غواړي چې د ځان له خطر غني جی ځان له خطر غني بل خبره دا ده چې دا چې کوم ډیکټیټرانو د امرانو خبره دی وکړو هغه خو ځکه بلدیاتي انتخابات کوي چې هغه خو هغه سره خلک نه ایوب خان صاحب چې بیډي کړي دی بیډي سیستم یا ضیاءالحق چې کوم دی هغه وارډ سیستم یا مشرف چې کوم دی هغه چې کوم یونین کونسل سیستم یا چې اوس هغه نه پس هغه خو ځان د پاره یو حلقه احباب جوړول ځکه چې دا ټول ریفرندم هم کړي د ځان الکټ کړي د بار نو هغه ته سپورټ وکړو او به ټول ځلی ناظمان د غریب حلقه وکنه هغه سپورټ د پاره دا سيزونه کړي دي خو چې کوم الکټډ هغه ته هغه شانته د سپورټ ضرورت نه کنا نو ځکه هغه پروام نه کوي هغه خو دا غواړي چې د بلدیاتي سیټ اپ اډو د اینا چې موږ سره لکه اوس ما څنګه چې تاسو ټول چې یو ارب روپی چې کوم هغه ای ډی پی دی د تحصیلونو
نو ام پی ایس صاحبان خو دا غواړي چې دا موږ ته راشي کنه زموږ په تور خرچي دا د تحصیل چې کوم خلک د $2 ولې کیږي لګیا دي لکه دا خلک د خپل کار د پاره زما دروازې مخې له زما دروازې مخې ته ولاړ لاندې دي لارې کوسي کې ولې ورځي او زما چې کوم پارټي دی زما چې کوم ورکران دی هغه په تور دا پیسې خرچ زموږ اهمیت زیات چې راتلونکي وخت بیا ووټ ملو شي چې د مې سب یو بل شی راځي کنه موږ خو د حکومت خبره وکړه لغونډي موږ په دې باندې دا تاسو په دې باندې سوي چې زمونږ د کم نظام کې چې دا کم کمی دی لکه ماته د 100 روپو په ځای باندې 100 روپۍ چې ورکم د 100 روپو مطابق سیز نه ملاویږي یا براته خراب ملاویږي یا براته کم ملاویږي او د هغه کوالټي به دومره خراب وي چې زه کورته یم سم نو زه لړکم نو په دې کې زمونږ د تاجرانو او د کوم میډل مین دی د دې کردار پکې سي په دې ګرانه کې ورجی تاجرانو کردار مشته هورډینګ چې کوم خلک دا هم مشته ان ذخیره اندوزي او د کچانته چې کوم میډل مین دی یا انټرپرینورز او خپل کردار شته دویمه خبره محمود صاحب زه انتهایی لکه معذرت سره دا خبره کوم چې مونږ خلک چې کم دي کنه جی مونږ من حاصل کوم کرپټ شوی یو د هر سړی وس خبره دی د چا د 2 روپو وس کیږي نو هغه 2 روپو کرپشن کوي او د چا چې د 2 روپو وس کیږي هغه د 2 روپو کرپشن کوي خبره دا ده چې یو ریډي والا ولار دی هغه مثلا فروټ خرڅي لګیا دی نو هغه به چې کله تاسو هغه نه فروټ اخلي نو هغه جان بوج کې پکې داسې فروټ په پاتې چې غندای نو دا هغه ولې کې لګیا نو پیسې پاکي له فروټ غنده ورکړي پیسې پورا اخلي چې کله تاسو ور سره باسو کې یا تاسو نه ځکه په چاڼ باندې باخلم ځکه چې خو پوره پیسې ورکوم تاسو باندې به سودا نه خرڅي او چې ځه نو یو ریډي والا چې کوم د هغه دا هغه دی مهر دی یا د هغه چې کوم رویه دا دی د رویه د فیکټری والا هم دی د رویه چې کوم دی چې کوم غټ تاجر دی دا هم دی د رویه چې کوم دی هغه نه غټ کم سړی دی دا هم دی نو دا رویو چې کوم دی د کې تبدیلی بکار چې اوشي خو څوک به هغه کوي ځکه چې الټیمیټلی چې تاسو برا سمره برا زی اخلاقی اثر موږ دومره کمزوري ما بل ورځ بازار نه سپیغولو ست واغسته چې ما اوخړم مال په خپل کې د سپیغولو ست په ځای باندې د اوړو خوند راغو نو زه پوه شوم د کې اوړه شریک کړی شوی دی ملاوت شوی دی چې د دې وزن برابرۍ او د کې سپیغولو ست په ځای باندې اوړه دي وخت دا موږ اخلاقی تور باندې ول کمزوري یو قانون پاس شوی دلته صوبایي اسمبلی کې هغه د مفادات او ټکراو حواله سره چې کوم قانونو نو ولیو هغه د پاره چې مثلا ز ام پی هم ز وزیر هم ز اسمبلی ممبر هم نو بکار دا چې ز کاروبار اون کړم الله وزل لیجسلیشن خو ټول کوي ځکه چې هغه کې پکې لوپولز پرې خېده کنه جی هغه قانون چې تاسو وګورئ نو هغه کې لوپولز پرې خېده نو چې کله سکولونو سم غټ کاروبار دی د خلکو د کالجونو پرایویټ کاروبار نو هغه به د هغه بیا مونږ کتلی په غټ غټو چوکو خلک ناستي د مونږ کتلی دلته د سیګریټو کاروبارونه د خلکو د ارسس کې زموږ چې ټوباکو کاروبار دی یا سیګریټ کاروبار هغه د ټوباکو خلاف قانون سازي بسنګ کوي د چا چې سکولونه دی هغه به سکول یا پرایویټ ایجوکیشن خلاف بسنګ کوي د چا چې پرایویټ هسپتال دی هغه د هیلث حواله سره بسنګ د ځان خلاف قانون سازي کوي this is the question دا چې کوم کانفلیکټ اف انټرست دا کانفلیکټ اف انټرست چې کوم دی دا امپلیمنٹ کول بکار دی او ما چې څنګه تاسو ته اخلاقی ته پوس منه کړو چې لکه زموږ د عام ولس اخلاقی ولې دومره مون کمزوري یو چې زموږ د ایمان چې کم دی دا هغه پیسو باندې زیاتی او مونږ دې ته نه ګورو چې زدل ټیک شي ورکم د وړکوالي نه والي تر اخره پورې مونږ یو سبجیکټ یو اسلامیاتي په هغه کې مونږ له دا ویل کیږي چې تا هغه شی چې کوم ځان د پاره خوښ کو او بل چا د پاره دی هغه خوښ نه کو نو ته مسلمان نشي کېدو دا مونږ ټول وایو او مونږ ټول جمعتونو ته منځونو ته مزو ارس مونږ کو خو چې کله مونږ د منځ نه روزو بازار ته شنو مو نه د دنیا د نو دنیا او د دین چې د بیلېدو نقصان څومره دی ګورجی د ایمان کمزوري دی اخلاقیاتو د پسته مظاهره دی دا رزق چې کوم دی الله پاک خپل لاس کې خېدي او الله پاک وعده دی چې هر څه ته به رزق رسوم نو به ته ولې ورپسې منډه وای ته ولې ځان هغه د الله پاک کار ته خپل ځان باندې واخصو او ته لکه دومره هغه شو چې ته نه دا خو زما کار دی پکې کو دغه الله تعالی خو چې مان کثرت ما وړ مان برکت وړ تعالی لګ بغټینو تعالی بګ زډیر کم کنه نو موږ چې نه ډیر دی موږ وای چې د پردي جیب باندې ډاکا واچو او د دې جیب کې چې هر څه د آزاد دی وباسم خپل جیب کې ټیک دی غربت مشته مهنګای مشته ډیر خلکو سره ډیر څه دي ډیر خلکو سره ډیر څه نه دي بکار ده د زکات او د خیرات او د صدقې دا سیستم ولې زموږ مذهب ورکړی دی د دې لپاره ورکړی دی چې کم خلکو سره پیسې شته هغه د هغه خلکو سره شیر او کی چې چا سره نشته چې دا ټول یو د مناسب انداز سره ژوند تیر کیو بیا د سټیټ چې کم د هغه سره مرسته وکي نو یو سیستم رواني
خو دلته دغه چې کله سکیمونه راشي داسې هغه کې هم دغه چې کوم سیاسي خلک دي دغه خلک پکې بیا پکې انوالو شوي دغه بي اس پی یا نور پروګرامونه چې کوم دي کم خلک هغه پیسې اخیستل هم ټول چیزونه مخې ته راغلي دي دا مې اسی یو مثال ورکړو نور پروګرامونو کې هم داسې صورتحال دي نو تر کومه چې هر سړی خپل ځان باندې صفا کیږي دا مشکلات به دغه مسلې به دا مسلې داسې نه ختمي مونږ خو د غټو خلکو خبرې وکړو خو مونږ خو دا ونه ویل چې مونږ عام خلک لاندې خلک سکو لکه اوس مونږ سپینه اگای چې کومه د هغه والو داسې طریقې سره رنګ کو چې هغه مونږ د کورنۍ اگای په تور باندې خرڅو نو په دې کې هم مالدار سړی هم نشته کنه په دې کې خو چرته بل څوک نشته کنه ګوپی مونږ چې کوم د په کومه طریقه بیا مونږ د خپل سبزیان او فروټونه چرته وینځو په کوم غندو بو باندې وینځو بیا مونږ رنګ کوو بیا مونږ خلکو یو بل باندې خرڅو لګیو په دې کې خو مالدار خلک نه کنه نشي ما ویلو کنه ما دا ریډیو ولا خبره تاسو ته کړل کنه چې تاسو ته ګندا فروټ ورکړي او پیسې درنه پورا اخلي نو هر سړی خپل ځکه کرپشن کوي لګیا دی د هر سړی کوشش دا دی چې زه د دوکې سره چې کوم پیسې ګټم زما جیب کې په زیات پیسې راشي زما مسلې بل شي خو تاسو ول خبره چې کثرت خوشي پکې برکت نه یو مطلب لږ بره صبر کوي زما په خیال یو بل کالر دی را سره ګورو چې څوک دی را سره جی السلام علیکم جی څوک یو د کم زینا السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک یو د کم زینا د کس میاګانو کلینا خبر کوم یا سلطان الدین مردان نه جناب حاجی خطا سو بسویل غواړي جی ما دا ویل غواړم چې زه خپل ځاني د مردان ما خو په پیښور کې ما ملازمت کړی خاجی خا دا بټر بازار چې نو دی کې چې ولو دا نه چې به خرڅوله خاجی هغه څه زیات مشهور شو په قطار کې مو خلک ولاړو ډیر وخت بعد هغه گیر شو هغه په کور کې د چولا د سیمو بور کولې خاجی خا یا په دغه بازار کې بل یو سړی مشهور شو هغه به هغه ته خرڅوله هغه ته هم خلک په قطار باندې ولاړو هغه ډیر وخت بعد گیر شو هغه به چولا دنداسي بور کولې ها په تر 2 سنما سره دی خو یو کبابیو نو مې نه اخلم جی هلو جی جی आवाज راځي تاسو په خبره لګ زرو کې جی دا وخت سره کم دی لګ تیز یو کې جی دا کباب نو مناخله من کباب مشهورو هغه کبابو کې وینه غړولا نو دا مطلب دا چې دا خو د پولیس کار نه دی چې دا ټول نه دي ټول نه دا پولیس پیسې اخلي پولیس خو ازیو بدنامول دي دا خلک په خپل دي کې بعض خلک تا چې هغه بیمانه دي دوکه کوي او دا خنه دا موږ یو بل سره کوم په خپل کوو تاسو چې د خپل نوم سو خولو میا سبحان الدین کس میاګانو کلی مردان زلا خاجی خ ډیره مهرباني د کال کولو لپاره کورمو ودان تاسو خبره را ورسېد اوس په دې خبره کوم شادمي سه مون خو خیر مون خو د پولیس خبره نن کړم نه د مون خو جرنالي د ټول دغه خبره کړې د خو مشر چې دینو میا سبحان الدین سیب چې کوم دی ای په دغه هغه چې دا ټول مون ارس په خپل کولېږي خلک یو بل سره کوي کنه په دې کې د ادارو په کې صدغه د عوام هم پکې شامل دي زبر سره په خپل یو واقع شریکم دلته دی بورډ بازار کې ډېر غړ دکان دی چې ټول خلک مالدار خلک د اغزینه غوخالي یو ورځ زم لاړم ما ویل زبر دینه غوخوالم بس وګور چې دغه څنګه غوخه چې زلاړم نو هغه ما ته ویل جی سي ډېر سات راته جی سي کول ز پوښم چې دلته وسه چلی چې دومره ډیر زیات راته وي نو بس چې غوخه ما کوم خوخه کنه ما هغه پیسې هم د بازار نه زیاتی علي خلک کولاوي بس هغه خرڅي هغه چې ما ته کله غوخه کټ کا او ما ته چې کله راکا نو مولې لګ کیمم راکنو کیمې د پاره چې دا غینه غوخه راکا نو زما چې مخ دی خو شو نو چې کوم ما خوخه کړو نو هغه کې نیمه دی خو کړو ورلاندې د چچړې غوندې پرتی اپ کې شامل کی ما چې ولدا سو کته مول ما خو دا واغه سو دا غنده غوخه په کتاب ولې واچوله او جی سیب د څه چل دی او جی سیب او ټول خلک د اغینه غوخه علي کنه په بورډ بازار کې غټ دکان دی کنه ما ته بس غبرو شو بیا ما ته زر بل غوخه راغ ابل مې چې واغه چې کوړته مړ ادا اغینه هم زیاته خراب و نو په دې کې حکومت چرته دا خو زموږ د دکاندار خپلو کې معاملې ده کنه په دې کې د ذمہواری د چاره ګورجی ما خو تاسو ته چې مونږ چې کم دی منه حاصل کوم پورا کوم چې کم دی خپل ځکه کرپټ شوی هر سړی خپل ځای کې دا کوشش کوي چې د بل سړی خراب کوم خپل جیب ډک کوم کثرت پسې ټول ګرځي لګیا دی کنه برکت پسې څوک هم نزي دا قناعت ختم شو دا نعوذ بالله د خدای په ذات باندې یقین د خلکو نعوذ بالله ختم شو حالکه دا
الله پاک باندې یقین ساتل وکړ دی چې ستا تا ته څه مسله دی رزق دی هغه دی اب الله پاک په ورکی ستا چې کم د نصیب شي دا به تا ته ملاویږي او ته چې د حرام پیسې ګټې نو یو ګټې لس بزي او چې د حلال یو به ګټې نو هغه یو نه بلس جوړیږي خو د خلکو هغه یقین هغه اعتقاد هغه ایمان ختم شوی دی بیا مونږ خلک خپل لایف خپل ژوند دومره سخت کړو دومره پیچیده کړو چې دا ګاډي نه بغیر د چا گزاره نه کیږي دا واده چې کیږي هغه باندې شل 15 لکه چې خرچونه کو نو هغه واده ني نو دا خو چې مونږ خپل ژوند دومره ګران کړو چې اوس د حلالو کې د چا گزاره اډو کیږي نه هر سړی حرامو پسې ګرځي او دغه وجه ده چې تاسو دا څومره ارب روپے روزانه کرپشن کی دا خالص سرکاري ادارو خبره کوم لکه دا د عام لیول خبره کوم دا عوامي دا چې کم کیږي دا کیږي تاسو کوم تاسو په دې صوبه کې وخت روي دي لسو کالو کې خودلته مثال خبره تحریک انصاف حکومت راغلی به لاندې په ضلعو کې هم مختلف حکومتونه دي یو پارټي بل پارټي دا اوس هم خلک پیسې اخلي د کار د پاره به پیسو هم کار کیږي چرته ګورجی اخلي یا نه اخلي دا خو ماته پته نشته خو د بغیر د پیسو د چرته کار نه کیږي دا چا لکه دا یو واضح خبره ده خطا زغړي پولیټیکل سټیټمنټ ورکو چې پته نشي چې اخلي کنه اخلي خو خبره ده چې بغیر د پیسو کار نه کیږي زیات عوامي چې مشترکه چې زموږ کوم مشکلات دي کنه په دې باندې تاسو د گورننس کې هر څه باندې نظر ساتي د دې زموږ کوم مشترکه ناکامي تاسو ورته وایي نو د دې حل تاسو ته سخت کاری چې د دې حل وسي او زه یو کالم ولا مخیر نه ځکه چې وخت بالکل ختم دی دا غي جواب به هم تاسو ورکې نو بیا هم د دې نه مخکې مونږ لاړ شو جی السلام علیکم جی سو کې یو د کم زینا وعلیکم سلام سر السلام علیکم زه دلن خبرې کوم هلو کم زینا دلن خبرې کوم جی دلن دا دلن کم زی دی ورور او تاسو نوم څه دی زما عمر سیم نوم دی عمر خطاب تاسو څه ویل غواړئ جی جی ما پروګرام لګولې او مې اورېدل تاسو आवाज پرون مې اورېدل او نن مې اورېدل او نن ډېر زبردست پروګرام چلو تاسو ول تاسو دا جی غو پرې کې دې کې نه چې لکه یو کس حبل کس مطلب چې شو کې جوړې جیب ډکې خجی خاصه نور جی الو جی आवाज راځي لک زر نه تاسو کو تاسو لک ډېر لیټ کالو کو نو بس 2 منټه دی را سره زم چې لک زر خبرو کوي سر جی تاسو لکه دې باندې موضوع ده کنه چې یاره دا مطلب یو کس نه بل کس بل جیب ته پیسې دی بس او دې پته نه لګي یاره مونږ په کې لګ دا هم ګورو کنه چې سرکاري مشینری څخه کې لګیا دی خپل کار څومره ټیک کوي نو مونږ په سیاستدانانو باندې پرون خبرې کړې وي په حکومت هم خبرې کړې په اپوزیشن هم کې نن په سرکاري ملازمینو باندې خبرې کول چې څومره خپل کار ټیک کوي په دې به تاسو سر جی بالکل هغه پکې کار کوي خو دا مونږ چې کوم عوام دي او دوته کار کول پکار دی وسره دی لبه ادارې ته کار مونږ نه پرېږدو کنه خجی ښه اولی چې مونږ پکار دی کنه چې ورسره مونږ خالي صرف هغه ته سترګي او ته ناستو نو مونږ څه کول پکار دی لګیر کنه او ته شکایت کول پکار دی خپل څه کول پکار دی ډیره مهرباني بس مونږ سره بالکل کنه شاید مې سیب دی وي چې مونږ په خپل څه کول پکاري ما هم تاسو نه تاسو کړو چې تاسو چې د دومره مشکلات دي د خلکو نو د دې مشکلاتو د حل لپاره چې مونږ دومره مشترکه زموږ داسې یو کیفیت ته د دې نه دراوتو خود احتسابي د هر سړی خپل احتساب شروع خپل ګریوان کې وګوري خپل احتساب شروع کی چې کم غلط کارونه دغه کې کم لکه د مذهب او چې کم د سوسایټي او چې کم معاشره د دغه خلاف کم کارونه کې لګیا دي ا د ختم کی زما په خپل سیستم په خپل ټیک شي ځکه چې دا د انډیویډوال کار شروع کیږي یو سړی بلډینګ ټیک نه جوړي یو سړی سودا ټیک نه خرڅي یو سړی لکه مال ټیک نه خرڅي نو ظاهري خبره ده هر سړی چې خپل ځان ټیک کی زما په خپل دا د اثرات چې کم د پورا معاشره باندې وځي پورا معاشره چې کم دا به ټیک شي نو دا تاسو څه خیال دی چې لکه مونږ په دې موجوده وخت کې لکه په دکان کې په سودا ټیک خرڅ کو کنه په دې سیستم کې چې کله مونږ ووټ ورکو کله مونږ خلک منتخب کو کله مونږ مخکې زو هغه کې هم مونږ څه فیصله وکړو ګورجی دا کم خلک دی هر سړی چې خپل ځان ټیک کی نو چې کم ځان ټیک کی نو ظاهري خبره بره چې کم کسان بزي ام به ټیک کی کنه جی الیکټډ چې کم کسان هغه به ټیک یو بیا به خو چې تاسو دا غړي چې قانون سازي باندې بکار کیږي او ادارو باندې بکار کیږي بالکل نه کیږي جی چې ترکمه هر سړی ځان ته بنو ګوري خپل ګریوان کې بنو ګوري خپل ځان نه با احتساب د شروع کی دا کار تاسو نه کیږي یو خیر نه ته پوزه کوم په دې ځل کې مې دا سوال دی زو سره روانو پرونه ما کته چې مونږ په دې اسمبلی مخې زمونږ د خويندې نرسانې دی احتجاج کولو کنه مونږ په دې په نظام کې د نن ګورو کله چې سرکاري نوکری راشي نو هر سړی بس راشي مينت کوم کوي او ظالم کوي او ام پی ای پسیمزیو مینه پسیمزیو دلته مرضیو دفترونو ته بس دا نوکری را ترا کې تاسو ګوري زب سمره خدمت کوم خو بیا چې کله سټیم د کس نوکری ته راشي نو بیا د ډیلیور کولو د پاره تر بیا
د هغه طرف ته د پام نه ځي. بیا ګورو بس معمولی څه خبره کیږي سړک ته به خلک وځي، چې معمولی څه شی کم شي بیا به دې سړک ته وځي. دا ولې د فرق ولې دومره دی؟ ګورجی چونکې هغه ته پته دی چې زه د شپېتو کالو پورې چې کم دی ملازم یم، زه به ریټایر ما څوک نشي ستی، ما څوک نشي ویسته. یو چپړاسي تاسو په نه دې نظام کې ولې داسې سخت مشکلات دي چې لکه یو سړی کار نم کوي نو اب هم پکې ناست دي، هم ناست دی، تنخواه هم اخلي، پنشن هم اخلي. او پنشن چې کوم هغه د فارموله د تاسو ګورئ چې تر کم ټایم پورې هغه اخلي. اوس خو چې سی پی فند والا سیستم شروع شو، خو برکف دا سیزونه سټریم لاین کول بکار دی او د الوب کېږي چې بره کسان ټیکی. یو سړی چې بره ټیک نه هغه غلط کار غواړي، وړاندې سرکاري ملازم نه به غلط کار کوي، نو چې هغه د پاره کوي نو ځان د پاره بیا کوي. یو خرنه ته پوز نه بلم کوم، یو خرنه 30 سکند دی را سره په دې راته چې په مونږ ګورو په سرکار کې کار کم کیږي، په پرایویټ اداره کې کار زیات کیږي. پرایویټ خلک زیات ښه رزلټ ورکوي، سرکاري خلک کم رزلټ ورکوي. او مونږ د خپل ادارو کې دننه د ارس ګورو پرایویټ او سرکاري په یو ځای مونږ ارس باندې نظر ساتو. دا فرق ولې وي؟ پرایویټ ته پته دی، پرایویټ سېکټر کې کم سړی چې کار کوي هغه ته پته چې زه کار نه کوم د ما وباسي، ما زبر جابلس شم. سرکاري والا ته پته چې د مو باسي زبر لاړ شم ټریبیونل ته زبر بحال شم، ما سره سیشن دی، ما سره های کورټ دی، ما سره زبر بحال شم، زبر واپس راشم، زما چې کوم څومره بینیفټس هغه ما ته ملو شي. واته کله کما کیسه مو کوړه تنخواه مراته تنخواه ملو شي، لکه یره نشته د چا اس بالکل یره نشته جی. ډیره مهرباني شاید امید سیب تاسو مونږ ته وخت راکو د گورننس په دې معاملو باندې تاسو مونږ سره خبرې وکړي او زموږ خلک هم تاسو په دې خبرو باندې پوي کړي چې زموږ رائټس دي، کم خلک څنګه کار کوي او کم د پکار دی چې څنګه د کار وشي. قدرمنو اوریدونکو زموږ پروګرام کتونکو تاسو هم د کال زپاره ډیره مننه چې تاسو خپل د خیالاتو اظهار وکړو. د خیر د بل زیارت اورس به تاسو خدمت کې بیا حاضرې خپل روانو چارو د پروګرامونو سره. مونږ ټول په خپل دعا کې یاد ساتئ. الله پامان.